بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم تاریخ دی د اکتوبر 2022 او زه د مسجد قبا خواته راغلی یم. مسجد قبا دا د مسجد نبوي نه تقریبا د 45 منټو لار ده او ډېر ښکلی ټریک دی جوړ کړی دی او په هغه ټریک باندې پیدل چې سړی راځي نو ډېره مزه کوي او سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ادا کیږي. مسجد قبا چې دی نو دا ډومبی جومات دی په اسلام کې چې د هغې بنیاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایښی و. ډومبی ګټه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کېښوده، بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. په 14 کال د نبوت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ. مدینه منوره کې مختلف قبایل اوسېدل. دوی ته پته ولګېده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی، نو هر روزه سهار به مدینې منورې نه تقریبا 3 کیلومتره دا ځای لرې دی. نو دې ځای ته به خلک راوتل د نبي علیه السلام استقبال لا چې اوس به راشي اوس به راشي. ماشومان جناکای هغوی به مخکې راوتې وې او هغوی چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو هغوی وې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، داسې اوږده اشعارې ویلي وو. په موږ باندې 14 سپوږمۍ راوخته د ثنیات الوداع د طرف نه. ثنیات الوداع دې مخکې یو ځای راځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې ځای ته راغی دا قبا یو بانډه وه د مدینې نه بهر او بیا په دې کې بنو عمرو ابن عوف اوسېدل. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای د جومات دپاره خاص کړ. دا ځای د کلثوم ابن عدم او په دې کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات بنیاد کېښوده. دا ډومبی جومات دی چې د دې بنیاد په اسلام کې ایښودی دی. سوره توبه آیت نمبر 108 کې هم الله وایي لمسجد اسس بنیانه علی تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. بیا منافقین راولګېدل او هغوی دې ځای کې په خوا کې یو بل جومات جوړ کړ، د هغې ته ویلی شي مسجد الضرار. او نبي علیه السلام ته یې ویل ته راشه ډومبی مونځ په دې کې وکړه. اصل کې هغوی جومات نه جوړ، هغوی مورچه جوړوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو دپاره. خو د جومات په نوم باندې هغوی د نبي علیه السلام مقابله او مخالفت کو او هغوی مقصد دا چې په دې کې به وسلې جمع کوو او بیا په نبي علیه السلام باندې په یو ځل باندې حمله وکړو. دا شاته چې ښکاري دا مسجد قبا دی او اوس موږ دې ته روان یو. په دې کې به 2 رکعاته وکړو او بیا به انشاءالله واپس ځو.